أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایده الله تعالی بنصر العزیز د کال 2021 د جون د میاشتې په 13مه نیټه د مسجد مبارک اسلام آباد ټلفرډ نه ارشاد فرمایلی وه. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احبابو په خدمت کې وړاندې کوو. نن سبا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ذکر روان دی. کله چې د حضرت ابوبکر د وفات وخت جوخت راغلو نو هغوی حضرت عبدالرحمن بن عوف راغوښتي وو. هغوی ته یې فرمایلي وو چې ماته د عمر باره کې ووایه. نو هغوی ورته ووایي یعنې حضرت عبدالرحمن بن عوف وایي چې یا د رسول الله خلیفه قسم مې دی په خدای چې حضرت عمر ستاسو چې کومه رایه ده د هغې نه هم زیات افضل دی سوای د دې چې د هغې په طبیعت کې سختي ده. حضرت ابوبکر فرمایل چې سختي دې لپاره ده چې هغه په ما کې نرمي ګوري او چې امارت هغه ته وسپارلی شي نو هغه به خپله ډېرې خبرې چې کومې په هغه کې دي هغه به پرېږدي ځکه چې ما خو هغه لیدلی دی چې کله زه په یو تن سختي کومه نو هغه کوشش کوي چې ما د هغه تن نه راضي کړي او چې کله زه یو تن سره نرمي کومه د نرمۍ سلوک کوم نو هغه ما ته په هغه باندې د سختۍ کولو وایي. او دې نه پس حضرت ابوبکر حضرت عثمان بن عفان راغوښته او د هغوی نه هم د حضرت عمر باره کې تپوس وکړو. حضرت عثمان ووایي چې د هغوی باطن د هغوی د ظاهر نه هم بهتره دی او په مونږ کې هیڅوک هم د هغوی په شان نشته. نو په دې حضرت ابوبکر هغه دواړو اصحابو ته وفرمیل چې څه چې ما تاسو دواړو ته ووایي د دې ذکر بل چا ته ونه کوئ او که زه عمر پرېږدمه نو د عثمان نه مخکې بیا نه ځمه. یعنې دا دواړه د هغوی په نظر کې داسې خلک وو چې د خلافت حق یې پوره کولی شو او هغې ته به دا اختیار وي چې هغې دې ستاسو معاملاتو کې څه باره کې څه کمي ونه کړي. او یو زما دا خواهش چې زه ستاسو د معاملاتو نه بیل شمه او ستاسو اسلافو کې شامل شمه. د حضرت ابوبکر د بیمارۍ په ورځو کې حضرت طلحه بن عبیدالله حضرت ابوبکر راغلی وو او هغوی حضرت ابوبکر ته وویل چې تاسو حضرت عمر په خلکو خلیفه کو حالانکه تاسو ګورئ چې هغوی ستاسو په موجودګۍ کې خلکو سره کم قسمه سلوک کوي نو هغه به څه حالي چې کله به چې هغوی یوازې وي او تاسو چې کله خپل رب سره ملاقات کوئ به نو هغوی به تاسو نه د رعیت ستاسو رعیت باره کې به تپوس کوي. نو حضرت ابوبکر وفرمیل چې ما کښېنوئ او په سهاره چې هغوی کښېنولی شو نو هغوی ووایي چې ته آیا ته ما د خدای نه ویری چې کله زه خدای سره ملاو شم هغه به مانه تپوس کوي
نو زه به ورله جواب ورکوم چې ما ستا په بندګانو کې چې کوم بهترین او هغه مې ستا په بندګانو خلیفه کو. او بیا حضرت ابوبکر حضرت عثمان راوغوښتي وو بیل دې لپاره چې د حضرت عمر باره کې وصیت هغه ولیکي. او بیا یې فرمایلي وو چې ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم، دا د ابوبکر بن ابو قحافه وصیت دی د مسلمانانو په نامه. او دومره چې هغوی ووایي نو بېهوشي پرې راغله او حضرت عثمان د خپل طرف ولیکل چې ما په تاسو باندې عمر بن خطاب خلیفه مقرر کړو او ما ستاسو باره کې په خیر کې کمی نه دی کړی. او بیا حضرت ابوبکر چې لږ ښه شو نو هغوی فرمایل چې ما ته واوروه چې څه دې لیکلي وو. نو حضرت عثمان واورول. نو حضرت ابوبکر وویل چې الله اکبر ووایه. دا یې وفرمایل چې زما دا خیال دی چې ته یېرېدلی وې چې که زه د بېهوشۍ په حال کې وفات شوم نو چېرته په خلکو کې اختلاف پیدا نه شي. نو حضرت عثمان وویل چې همدا خبره ده. نو حضرت ابوبکر وفرمایل چې خدای دې تعالی د اسلام او د مسلمانانو له طرفه جزا درکړي، یعنې تا چې کومه د فقره له خپله طرفه لیکلې ده نو په دې باندې حضرت عثمان چې کومه فقره د ځان نه لیکلې وه نو حضرت ابوبکر په دې باندې څه اعتراض نه و کړی. او تاریخ طبري کې لیکلي چې محمد بن ابراهیم بن حارث بیانوي چې حضرت ابوبکر حضرت عثمان راوغوښتي وو بیلو دا یې ورته فرمایلي وو چې ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم، دا عهدنامه د ابوبکر بن ابو قحافه له طرفه د مسلمانانو لپاره ده. او بیا دې نه پس راوي وایي چې په حضرت ابوبکر باندې غشي طاري شوه او هغوی بېهوشه شو. او هغې نه پس لکه څنګه چې مخکې بیان شو چې هوش کې چې راغله حضرت ابوبکر نو ما خبرې شوې وې چې کله لږ ښه شو حضرت عثمان ته وویل چې ما ته واوروه چې څه دې لیکلي. او بیا لکه څنګه چې بیان شوي دي حضرت ابوبکر الله اکبر ووایي چې کله هغوی هغه واورېده چې څه هغوی لیکلي وو. او بیا حضرت ابوبکر وفرمایل چې خدای تعالی د اسلام او د اهل اسلام له طرفه جزای خیر درکړي دا کومه فقره چې تا لیکلې ده. او حضرت ابوبکر هغه تحریر قایم وساتلو په خپل ځای او تبدیلي یې پکې ونه کړه. او یو روایت کې راغلی دی چې حضرت ابوبکر حضرت عثمان راوغوښتي وو هغوی ته فرمایلي وو چې ما ته د خلیفه باره کې د یو تن مشوره راکړه او قسم مې دی په خدای چې ته زما په نظر کې د مشورې ورکولو اهلیت لري. نو په دې هغوی وویل چې حضرت عمر. نو حضرت ابوبکر وفرمایل چې ولیکه. او هغوی چې بیا لیکل او چې تر نامې پورې ورسېدل حضرت ابوبکر بېهوشه شو. او بیا چې هغوی ښه شو نو هغوی وفرمایل چې ولیکه عمر. او په یو روایت کې راغلی چې حضرت عایشه بیانوي چې حضرت عثمان د حضرت ابوبکر وصیت لیکلو نو حضرت ابوبکر بېهوشه شو او حضرت عثمان د حضرت عمر نامه ولیکله. او بیا چې کله حضرت ابوبکر ښه شو نو هغوی تپوس کړی و چې تا څه لیکلي دي. نو هغوی وویل چې ما لیکلي دي عمر. نو حضرت ابوبکر وفرمایل چې تا هم هغه څه لیکلي دي چې د کوم اراده ما کړې وه چې تا ته به وایم. او که تا خپله نامه هم لیکلی وې نو ته هم د دې اهل وې. او په یو روایت کې راغلی دی چې کله حضرت ابوبکر بیمار شو نو هغوی حضرت علي او حضرت عثمان او د مهاجرینو او د انصارو یو څو کسانو طرف ته پیغام لیږلی وو او فرمایلي وو چې اوس وخت راغلی دی او تاسو ګورئ لګیایي چې تاسو له حکم ورکولو لپاره هېڅوک هم نه دي درتللی. نو که تاسو غواړئ نو ځان خپلو کې یو تن خوښ کړئ او که غواړئ نو زه به تاسو لپاره خوښ کړمه. نو هغوی ورته ورزو کړو چې تاسو موږ لپاره خوښ کړئ. نو حضرت عثمان ته هغوی وفرمیل چې ولیکه دغه عهد دی هغه لوز دی چې ابوبکر بن ابو قحافه دغه دنیا نه تلو په وخت کې خپل آخري لوز کړی و. او آخرت کې داخلېدو په وخت خپل وړومبی لوز یې کړی و. چېرته به چې فاجر توبه کوي او کافر به ایمان راوړي او دروغجن به تصدیق کوي. او هغه لوز دا دی چې هغه ګواهي ورکوي چې د خدای نه بغیر بل څوک د عبادت مستحق نه دی، د عبادت لایق نه دی او محمد صلی الله علیه و وسلم د هغه بنده او د هغه رسول دی او زه خلیفه مقرروم. او بیا حضرت ابوبکر باندې بېهوشي راغله او حضرت عثمان په خپله عمر بن خطاب ولیکل. او چې کله حضرت ابوبکر ښه شو نو هغوی وفرمیل چې تا څه لیکلي وو. هغې ترې نه تپوس وکړو چې تا څه لیکلي وو. نو هغوی ورته وویل ما لیکلي وو عمر بن خطاب. نو په دې حضرت ابوبکر وفرمیل چې خدای دې په تا رحم وکړي که تا خپله نامه هم لیکلی وي نو ته هم د دې قابل وې.
نو ته اوس ولیکه چې زه ځان پسې عمر بن خطاب ستاسو خلیفه مقرر ومه او زه تاسو لپاره د هغې نه راضي یم او چې کله وصیت ولیکلی شو نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه وفرمیل چې دا د خلکو ته واورولی شي بیا حضرت عثمان خلک راغونډ کړه او خپل آزاد کړي غلام په لاس یې خط ولېږلو هغه وخت حضرت عمر هم هغې سره و حضرت عمر خلکو ته وی چې خاموشه شئ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلیفه خبره واورئ ځکه چې هغې تاسو لپاره خیرخواهۍ کې څه کمی نه دی پرېښی بیا خلک په ارام کېناستو او د هغوی مخې ته وصیت ولوستی شو او هغوی واورېد او اطاعت وکړو هغه وخت حضرت ابوبکر د خلکو طرف ته مخ کو دی ورته وفرمیل چې آیا تاسو په دې راضي یئ چې کوم خلیفه ما په تاسو مقرر کړی ځکه چې ما خپل خپلوانو کې څوک په تاسو خلیفه نه دی مقرر کړی ما عمر په تاسو خلیفه مقرر کړی دی نو د هغه خبره اورئ او اطاعت یې کوئ او قسم مې دی په خدای یقینا ما دې باره کې په غور و فکر کې څه کمی نه دی پرېښی نو په دې خلک وویل چې موږ واورېدو او موږ اطاعت کوو او په دې حضرت ابوبکر حضرت عمر راوغوښته هغوی ته وفرمیل چې ما ته د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په صحابه باندې خلیفه مقرر کړی یې او هغوی ته د یعنې حضرت عمر ته د خدای تقوا خپلولو وصیت وکړو دی ورته وفرمیل چې یو عمره یقینا د خدای څه حقونه دي چې د شپې په وخت کې وي او هغه حقونه د ورځې نه قبلئ او څه حقونه د ورځې دي چې هغه په شپې کې نه قبلئ او یقینا هغه تر هغه وخته پورې نفلونه نه قبلئ تر څو چې فرضونه نه پوره شوي یو عمره ته ګورې نه چې د هماغه خلکو تله درنه ده چې چا تله د حق باندې روانېدو او درنېدو باندې د قیامت په ورځ به د هغې تله درنه وي یعنې کوم خلک چې د صداقت باندې کوم خلک چې په صداقت روان وي نو د هغوی تله به د قیامت په ورځ درنه وي او بیا وفرمیل چې د تلې کې به حق خبره ده چې سبا به په هغې کې هماغه خبره ایښودل کېږي چې کومه به درنه وي یو عمره ته ګورې نه چې د هماغه خلکو تلې سپکې دي چې د چا تلې به د قیامت په ورځ سپکې وي او دې لپاره چې هغې به باطل باندې روان وي یعنې د صداقت په لاره به هغې نه روان او نیکیانې نه کوي لګیا دي نو ځکه بیا د قیامت په ورځ هم د هغې تله سپکه وي او د تلې لپاره دا خبره رښتیا ده چې کله په هغې کې باطل ایښودل کېږي نو هغه به سپکه وي او ته عمره دا نه ګورې چې د نرمۍ والا کوم آیتونه دي نو د سختۍ والا آیتونه ورسره نازل شوي دي او سختۍ والا آیتونه د نرمۍ والا آیتونو سره دي دې لپاره چې مؤمنان رغبت لرونکي وي او ویرېدونکي دي وي یعنې یو طرف ته د نیکۍ رغبت لري او بل طرف ته د خدای پاک ویره دین په هغې کې وي او په زړه کې د یو داسې خواهش نه لري چې خدای سره تعلق نه وي او نه د داسې یو کار نه ویریږي چې د هغې د خپله لاسه شوي وي یو عمره ته ګورې نه چې خدای پاک د اور والاو ذکر صرف د هغې د بدو عملونو په وجه کړی دی نو ته چې کله د هغې ذکر کوې نو یقینا دا وایه چې یقینا زه امید لرم چې زه دې کې شامل نه یم او خدای پاک د جنت د خلکو ذکر صرف د هغې د نیکو عملونو په وجه کړی دی ځکه چې خدای پاک د هغې بدۍ معاف کړي دي نو ته چې کله د هغې ذکر کوې نو وایه چې آیا زما عملونه د دې عمل په شان دي د خپل زړه نه تپوس کوه یعنې چې کله د حضرت ابوبکر د وفات وخت جوخت راغلو نو هغوی فرمیل چې موږ سره چې کوم د مسلمانانو مال دی نو هغه واپس کړئ او زه دغه مال نه هیڅ نه اخیستل غواړم او زما ځمکه چې په فلاني ځای کې ده د مسلمانانو د هغو اموالو په بدل د مسلمانانو د هغو اموالو بدل چې کوم ما د نفقې په تور باندې د بیت المال نه اخیستی وو او دا ځمکه اوښه توره صفا کوونکی غلام او څادر چې د 5 درهمو دا ټول حضرت عمر له ورکړی شو نو حضرت عمر چې کله دا ټول سامان وکتو نو هغوی دا وایي چې حضرت ابوبکر ځان پسې چې کوم را روان دی هغه ډېر په مشقت کې واچولو
او حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی الله تعالی عنہ بیانې چې حضرت عمر نه چا تپوس کړو چې استاد په طبیعت کې هغه تیزی پاتې نشو چې کوم د جاهلیت په زمانه کې و. حضرت عمر جواب ورکړو چې تیزی خو هغه ده خو د کافرانو په مقابله کې ښودل کېږي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ بیانې چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته خلکو به چې تاسو ځان پسې عمر رضی الله تعالی عنہ مقرر کړو د جانشین په تور باندې، نو که دا مقرر کړو ډیر بد بوشي ځکه چې هغه ډیر غوسه ناک دي. نو هغه ورته فرمایلی وو چې د هغه غوسه تر هغه پورې ګرمي خي تر څو چې زنه تر څو چې زه معجزه وکړه نه مونږ دا په خپل نرم شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د حضرت عمر باره کې فرمایي چې د حضرت عمر د غوسې باره کې راغلي دي چې هغه نه چاته پوس کړو چې د اسلام نه مخکې خدا سو ډیر غوسناک وي. نو حضرت عمر جواب ورکړو چې غوسه خو سم هغه ده خو مخکې به بې ځایه به دغه اظهار کېدو خو په ځای باندې د دې اظهار کېږي استعمالیږي ده. جامع بن شداد د خپل یو جغت خپلوان نه دا روایت کوي چې ما حضرت عمر بن خطاب اوردلو چې هغې دا وی چې خدای زه کمزور یم ما طاقتور که، زه سخت مزاج یم زما مزاج نرم که، او زه بخیل یم ما سخي که. د حضرت عمر د خلیفه جوړېدو نه پس چې کوم لومبی خطاب دی د باره کې مختلف روایتونه ملاویږي. په یو روایت کې راغلي دي چې حمید بن هلال بیانوي چې د حضرت ابوبکر صدیق د وفات په وخت کې چې څوک حاضر وو هغه مونږ ته وی چې د حضرت ابوبکر د تدفین نه چې کله حضرت عمر فارغ شو هغه د خپل لاسونو نه د هغه د قبر خاور وسندله او بیا په خپل ځای ودرېده او دا فرمایلی چې یقینا خدای پاک تاسو زما په ذریعہ او زه تاسو په ذریعہ ازمایلی ما او هغه زما د دوه ملګرو نه پس زه په تاسو باقی ساتلې ما او قسم دې په خدای چې تاسو کومه معاملې زما مخه ته وړاندې شو نو ما نه بغیر به بل څوک هغه نه ګوري او چې کومه معاملې د ما نه لري وي نو د هغې لپاره به زه قوي او امین خلک مقرروم، یعنی داسې خلک به مقرریږي چې ستاسو نگراني به کوي او ګوري به معاملات، او که خلک ښه سلوک کوي نو زه به هغوی سره ښه سلوک کوم او که هغوی څه بدي وکړي نو زه به ورله سزا ورکوم. حسن وایي چې زما دا خیال دی چې ټوله نه لومبی خطبه چې کوم حضرت عمر ارشاد فرمایلی و هغه دا وه چې هغوی د خدای پاک حمد و ثنا بیانه کړې وه. بیا فرمایلی وو چې دې نه پس ته زه دا یم چې زه ستاسو په ذریعه ازمایلی شوی یم او تاسو زما په ذریعه ازمایلی شوي یئ او زه د خپلو دواړو ملګرو نه پس په تاسو نگران پرېښودلی شوی یم. نو کومه معامله چې زما مخې ته وي نو هغه به زه په خپله ګورم او چې کومه معامله د ما نه لرې وي نو هغه دپاره به زه قوي او امین خلک مقرروم او چې څوک ښه کار کوي نو هغه له به زه به ورله هغه دغې ښه زیات کړم او چې څوک چې بدي کوي نو ورله به سزا ورکوم او خدای دې زما او ستاسو مغفرت وفرمایي. جامع بن شداد د خپل د پلار نه روایت کوي چې حضرت عمر چې کله په منبر باندې راغله نو هغوی دا فرمایلی وو چې اللهم انی شدید فلینی و انی ضعیف فقوینی و انی بخیل فسخینی، چې خدای پاک زه سخت یم نو ما نرم که، زه کمزور یم ما طاقتور که، زه بخیل یم ما سخي که. جامع بن شداد د خپل پلار نه روایت کوي چې کله حضرت عمر خلیفه منتخب شو نو هغوی په منبر راغله او هغوی وفرمیل چې زه یو څو فقرې ویلو والا یم تاسو په هغې باندې آمین ووایئ. دا وړومبی کلام و چې حضرت عمر د خلیفه منتخب کېدو نه پسته کړی و. او حسین نوري بیانوي چې حضرت عمر فرمایلی وو چې د عربو مثال د هغه اوښ په شان دی چې پېزوان په پوزه وي او د خپل د قاید پسې روان وي نو د هغه قاید ته کتل پکار دی چې هغه کم طرف ته بوځي او تر څو چې زما تعلق دی نو د کعبې د رب مې قسم مې د کعبې د رب وي چې زه به ضرور دوی په سمه لاره ساتم.
حضور فرمایي چې کوم لومبی روایت دی د امین ویلو والا دغه تفصیل نه دی بیان شوی یا کېدای شي چې همدا پیزوان والا تفصیل وي. بهرحال حضرت عمر د خلیفه منتخب کېدو نه پس ته په درېیمه ورځ یو تفصیلي خطاب فرمایلی و او هغه داسې چې کله حضرت عمر خبر شو چې خلک د هغې نه ویریږي نو خلکو کې د هغې په حکم باندې الصلاة جامع یعنې مونځ تیار دی د دې اعلان وشو او په دې خلک جمع شو. نو هغوی په منبر کې هغه ځای کې کېناسته په منبر هغه ځای کې کېناسته چېرته به چې ابوبکر د ابوبکر خپې به وي او چې کله ټول خلک راغونډ شو مجمع راغونډه شوه نو هغوی سیده ودرېده او د خدای پاک حمد و ثنا هغوی د هغو کلماتو سره وکړو چې کوم مناسب دي دې لپاره او بیا هغوی په نبي کریم صلی الله علیه وسلم درود وویل او دا یې وفرمیل چې زه خبر شوی یم چې خلک زما د تیز مزاج نه ویریږي لګیا دي او زما د توند خوی نه ویریږي لګیا دي او دا وایي چې عمر به خو موږ باندې سختي په هغه زمانه کې هم کوله چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم زموږ ترمنځ موجود و او چې کله حضرت ابوبکر په موږ حاکم نو هغه وخت هم په موږ سختي کوله نو اوس به څه حال چې د معاملاتو ټول اختیارونه د ده په لاس کې دی. نو هغوی دا وایي چې دا رښتیا دي بېشکه زه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره وم د هغوی غلام وم د هغوی خادم وم او هغوی داسې وو چې یو تن هم د هغې نرمۍ او د رحمدالله صفت ته نشي رسېدی او خدای پاک هغوی له دا نامه ورکړې وه خپلو نامو کې 2 نامې یعنې رؤف و رحیم یې ورله ورکړې وې او زه یوه بربنډې تورې په شان وم چې که رسول کریم صلی الله علیه وسلم غواړي نو ما دې په نیام کې کیدي یا د ما پرېږدي نو زه د خلک ووژنمه او ان تر دې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او هغوی مانه خوشحاله وو او د خدای شکر چې زه په دغه وجه سعادتمنده وم او بیا ابوبکر د خلکو حاکم شو نو هغوی په داسې خلکو داسې وو چې تاسو کې یو هم د هغوی د زړه نرمۍ او نرم مزاجۍ نه انکار نه کوي او زه د هغوی خادم او د هغوی مددګار وم او ما به خپله سختي د هغې نرمۍ سره ملاوله او د هغوی په لاس کې زه لکه د یوې بربنډې تورې وم که هغوی غوښته نو ما په نیام کې کیدي او که غوښته نو ما دې پرېږدي چې په هغې باندې زه پرې کړمه څوک نو زه هغوی سره وم تر دې چې خدای پاک عز وجل هغې په دغه حال کې وفات کړه چې هغې د ما نه خوشحاله وو او الحمدلله په دغه بنیاد هم زه سعادتمنده پاتې شوم او بیا یا خلکه زه ستاسو په معاملاتو باندې والي جوړ شوی یم اوس پوه شئ چې زما هغه تیزي کمزورې کړې شوه خو هغه به په مسلمانانو باندې چې څوک ظلم کوي او څوک چې په هغې باندې لاس اچوي نو په هغې باندې به بیا دا سختي ظاهریږي او کم خلک چې نیک خوی لري او دینداره دي او فضیلت لري نو زه به هغې سره د هغې نه هم زیات نرم ثابتېږم چې کومه نرمي هغوی یو بل سره کوي او زه به که یو داسې تن ما بیا موندو چې په بل باندې ظلم کوي لاس اچوي په بل باندې نو زه به د هغه مخ په ځمکه راکاږم خپله خپه به د هغه په مخ کېږدم ان تر دې چې هغه حق باندې په حق پوه شي یعنې ډېره سختي به ورسره کوم او یا خلک ستاسو په ما باندې ډېر حقونه دي او زه چې تاسو ته د هغه بیانوم چې تاسو په ما ګرفت کولی شئ او ستاسو په ما حق دا دی چې زه هغه مال نه چې په تاسو خرج کوم یو څیز هم تاسو نه پټ ونه ساتم او چې خدای پاک کوم غنیمتونه تاسو لپاره رالیږلي دي هغې نه څه پټ ونه ساتم سوای له دې چې کوم د خدای پاک کارونو لپاره ایثار کوم او ستاسو په ما باندې دا حق دی چې هغه مال چې د خپل حق په موقع خرج کیږي او ستاسو په ما دا حق دی چې زه ستاسو وظیفې او ستاسو روزنې د تاسو له درکوم او ستاسو په ما دا هم حق دی چې زه تاسو د هلاکت ځایونو ته کې هلاکت مقاماتو کې تاسو نه اچوم او چې کله تاسو په لښکر کې شامل شئ او کورونو کې نه یئ نو زه به ستاسو د بال بچ
پلار یم ان تر دې چې تاسو واپس هغې له راشئ او زه دا خبره وایم او خدای نه ځان له او تاسو لپاره مغفرت غواړم د حضرت عمر د خلافت دور ذکر حضرت مسلم موعود فرمایي چې د مسلمانانو د سترګو د نظر مخې ته بهر وخت دا آیت و چې تود الامانات الى اهلها یعنی کم خلک د حکومت قابلیت لري د انتظامی امورو د سمبالولو اهلیت لري هغوی له دا امانتونه سپاري او چې کله کوم چاته چې دا امانت وسپارلی شي او چې کله دا امانت ځنه خلکو ته وسپارلی شي نو د شریعت حکم دا دی چې د شریعت دا حکم هر وخت هغوی نظر وړاندې به و چې په دیانت او سره د دیانتدارۍ او عدل حکومت کوئ او که تاسو عدل نظر اندازه کو نو تاسو او که تاسو دیانتداري ملحوظه ونه ساتله او که تاسو په دغه امانت کې د خیانت نه کار واخیستو نو خدای پاک به تاسو نه حساب اخلي او تاسو به دغه جرم سزا ورکړي همدا هغه څیز دی چې اثر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په طبیعت باندې دومره غالب او نمایانه و چې انسان چې ورته ګوري نو د بدن ویښته زیګ زیګ شي حضرت عمر چې د اسلام دویم خلیفه و هغوی د اسلام او د مسلمانانو د ترقۍ لپاره دومره قربانۍ ورکړې وې چې هغه د یورپ مصنفین چې شپه ورځ پر رسول کریم صلی الله علیه و وسلم اعتراضونه کوي او د هغې باره کې په خپلو کتابونو کې ډېر په بې شرمۍ دا لیکي چې نعوذ بالله هغوی د دیانتدارۍ نه کار نه اخیستی هغوی هم چې د ابوبکر او د عمر ذکر کوي نو دا عملونه نه بغیر نشي پاتې کېدی چې په کم زیار او په قربانۍ دغه خلکو کار کړی و د دې مثال د دنیا بل یو حکمران کې نه ښکاري په خاص طور د حضرت عمر د کار هغوی ډېر تعریف کوي دا و چې دا هغه ته نو چې شپه ورځ ډېر په زیار او په توجه کار کولو د اسلام د قوانینو د اشاعت او د مسلمانانو د ترقۍ فرض ترسره کړو خو د عمر خپل سهالو باوجود له دې چې په زرګاو کورونه هغوی کړي وو په زرګاو قربانۍ هغوی ورکړې وې او په زرګاو تکلیفونه هغوی زغملي وو د هغوی مخې ته به دا آیت و چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها او دا چې واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل یعنې کله چې د خدای پاک له طرفه د خدای پاک له طرفه تاسو په یو کار باندې مقرر کړی شئ او ستاسو د ملک خلک او ستاسو خپل وروڼه د حکومت لپاره تاسو منتخب کی بیا ستاسو دا فرض دی چې سره د عدل به کار کوئ او خپل ټول قوتونه به د انسانانو د فلاح او د بهبود لپاره به استعمالوئ نو د حضرت عمر د دا واقع څومره دردناکه دی چې وفات سره جوخ چې کله یو تنو چې هغوی ظالم ګڼل او په نادانۍ او په جهالت په خنجر هغوی باندې حمله کړې وه او دوی ته چې یقین شو چې د دې مرګ جوخت دی نو هغوی په بستره باندې ډېر په تکلیف کې هغوی ناقلاره وو بار بار یې دا وی چې خدای تا د حکومت په ما قایم کړی وو یو امانت تا ماته سپارلی وو او زه نه یم خبر چې ما دغه حکومت حق پوره کړو که نه اوس زما د مرګ وخت جوخت دی او زه د دنیا پرېږدم او تاله را روان یم یا زما ربه زه د خپلو د عملونو په بدل کې د ښه اجر طالب نه یم د انعام خواهشمند نه یم بلکې صرف د دغه خبرې طالب یم یا زما ربه چې ته ما معاف کړې په ما رحم وفرمایي او که دغه ذمهوارۍ پوره کولو کې ما نه څه قصور شوی دی نو هغه راته معاف کړي عمر هغه جلیل القدره انسان و چې د عدل او د انصاف مثال د دنیا په پرده ډېر کم ملاویږي خو دغه حکم د لاندې چې واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل کله چې هغوی وفات کېده نو داسې ناقلاري او داسې د اضطراب په حال کې هغوی وفات کېده چې هغه ټول خدمتونه چې هغوی د ملک د بهترۍ لپاره کړي وو ټول خدمتونه چې د هغوی د خلکو د بهترۍ لپاره کړي وو هغه ټول خدمتونه چې هغوی د اسلام د ترقۍ لپاره کړي وو بالکل ورته حقیر ښکارېده هغه ټول خدمات چې د هغې د هغې د ملک ټولو مسلمانانو ته ښه ښکارېده هغه ټول خدمتونه چې د هغه چې کوم غیر کامونه وو هغې ته هم ښه ښکارېده هغه ټول خدمتونه چې صرف د خپلو پردو ته نه بلکې د نورو ملکونو خلکو ته هم ښه ښکارېده او صرف دا نه چې د هغه زمانې خلکو ته بلکې ټولو خلکو ته نن هم د 1400 کاله تېرېدو نه پس هم
هغه خلک هم چې د هغې په اکا باندې د حمله کولو نه منې کېږي خو چې د عمر ذکر راځي د هغې د خدمتونو ذکر چې راځي نو هغوی دا وایي چې بېشکه په د خپلو کارنامو په لحاظ باندې هغوی یو بې مثاله تن وو نو هغه ټول خدمتونه په خپله د عمر په نظر کې بیخي حقیره شي او هغوی په ناکلارۍ دا وایي چې یا زما ربه یو امانت ماته سپارلی شوی او زه نه یم خبر چې ما د دې حقونه پوره م که یا نه خو زه تا نه دومره خواست کوم چې ته زما قصورونه معاف کړه او ما د سزا نه محفوظ وساته بیا په خپل یو تقریر کې د دنیا کا محسن د دې عنوان د لاندې د دنیا محسن حضرت مسلم موعود بیانوي چې حضرت عمر هغه انسان و چې د هغې باره کې د دغې باره کې عیسائی مورخین هم دا لیکي چې هغوی په دنیا کې داسې حکومت کړی چې بل چا نه دی کړی دا مورخین رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته خو کنځلې کوي خو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تعریف کوي او داسې تن چې او یو داسې تن چې د دغې په صحبت کې به وو او د مرګ په وخت حسرت لري چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې ورته ځای ملاو شي نو که د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یو فعل هم دا خبره ظاهرېده چې هغوی د خدای د رضا لپاره کار نه کوي نو آیا د حضرت عمر په شان انسان هغه درجې ته رسېدی شو دا خواهش کولی شو چې د هغې قدمونو کې ورته ځای ملاو شي حضرت مسلم موعود دا ثابتوي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د غلامۍ په وجه او د هغې د تربیت په وجه حضرت عمر د انصاف دا کارونه کړي وو دا د خدای پاک ویره وه د حضرت عمر د اهل بیت سره د عقیدت چې کوم اظهار و دې باره کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې حضرت عایشه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس ډېره موده ژوندی وه او چې کله ایران فتح شو نو هغه ځینه د کومه جرندې وې د غنم اوړه کولو والا هوایي هغه راوړل شوی وې چې ورباندې به ډېره غنم به ډېر نري اوړه کېده او چې کله وړومبی ژرند د مدینې ته کې ولګېده نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حکم ورکړی و چې کوم وړومبي اوړه دي هغه حضرت عایشې په خدمت کې د تحفې په تور ولېږلی شي د هغې په حکم هغه معده باریکه معده نری معده هغه د حضرت عایشې په خدمت کې لېږلې شوې وه او د هغې خدمتګارې د هغو اوړو نه نری روټۍ جوړې کړې وې د مدینې ښځې چا چې داسې اوړه مخکې چېرته نه وو لیدلي هغې راغونډې شوې د حضرت عایشې په کور کې او دا یې ویې چې راځئ ګورو چې دا څنګه اوړه دي دا روټۍ ترې څنګه جوړېږي ټول سیان د هغوی د ښځو نه ډک و ټول په دغه انتظار کې وو چې د دې روټۍ تیاره شي نو هغوی به هم ګوري حضرت مسلم موعود ښځو ته وایي ښځو ته خطاب کوي هغوی ته فرمایي چې تاسو به خیال کوئ چې هغه به څه ډېر عجیبه قسمه اوړه وو خو هغه عجیبه قسمه اوړه نه وو بلکې دا کم اوړه چې تاسو هره ورځ خورئ دا د هغې نه هم د کمې درجې اوړه وو بلکې د هغې اوړو نه هم د کمې درجې اوړه وو چې کومه ستاسو کې غریب نه غریبه ښځه خوري نن خو مدینې کې چې کم قسمه اوړه به وو هغه وخت د هغې په مقابله کې ډېر اعلی اوړه وو نو بهرحال د هغه اوړو روټۍ چې کله تیارې شوې نو ښځو چې هغه وکتې نو ډېرې حیرانې شوې او ډېر په شوق به هغوی خپل لاس هغه روټو ته لګولو او دا به یې ویلې چې څومره نرمه روټۍ ده دې نه هم ښه اوړه په دنیا کې کیدی شي چې وي نو روټۍ خو پخه شوه خو دلته د حضرت عایشې چې کومه مینه وه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغې کیسې شروع کېږي څه جذبات وو د هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم باره کې حضرت عایشې چې د هغې روټۍ یوه وړه شان وړۍ په خوله کې کېښوده نو هغه ټولې ښځې چې هغه وخت هلته موجودې وې هغوی ډېر په شوق د حضرت عایشې مخ کتو چې د دې په خوړو باندې به د حضرت عایشې څه حال وي نرمه روټۍ د هغې به چې وخوري نو خوندوره به ورته لګي د خوشحالۍ اظهار به کوي خاص لذت به محسوسوي خو حضرت عایشې چې هغه نوړۍ په خوله کې کېښوده نو لکه چا چې د هغې مری ونیوه هغه نوړۍ د هغې په خوله کې پاتې شو د هغې د سترګو نه اوښکې روانې شوې ښځو ورته وویل چې بیبي اوړه خو ډېر ښه دي روټۍ هم دومره نرمه دی چې ښه داسې نشته نو تاسو دا څه چل وشو چې تاسو دا نشئ تېرولی او په ژړا شوئ
آیا په اوړو کې څه نقص دی؟ نو عایشې وفرمیل چې نه، په اوړو کې هېڅ کمی نشته. زه منمه چې دا ډېره نرمه روټۍ ده او داسې څیز دی چې مونږ مخکې چېرته نه و لیدلی، خو زما سترګو نه اوښکې دې لپاره نه دي بهېدلي چې په دغه اوړو کې څه کمی دی، بلکې ما ته هغه ورځې یادې شوې چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم آخري عمر نه تېرېده، هغه ډېر کمزوري شوي وو، سخته غذا ونه شوه خوړی، خو هغه ورځو کې به مونږ په غنم په کاڼو باندې اوړه کولو او د هغې روټۍ به م پخولې، هغوی له به م ورکولې. بیا وفرمیل چې چا په وجه دا نعمتونه مونږ ته میلاویږي لګیا دي، هغه خو دغه نعمتونو نه محرومه لاړو، خو د هغې په وجه چې مونږ ته دا عزتونه میلاویږي چې مونږ دا نعمتونه استعمالوو. دا یې ووایي او هغه نوړی وتوکله او فرمیل چې یوسئ دا روټۍ زما له مخې نه. ما ته د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم زمانه را یادېږي او مری مې بندېږي او زه دا نشم خوړی. حضرت ابن عباس نه روایت دی چې د حضرت عمر په زمانه کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم اصحابو چې مدائن فتح کو، مدائن د کسرا تختګاه وه، نو هغوی په جومات کې د څرمنې چټۍ غوړولو حکم ورکو او د غنیمت چې کوم اموال وو د هغې باره کې حکم ورکو چې آیا دې په دې باندې واچولی شي. او چې بیا د رسول کریم اصحاب راغونډ شو، نو د ټولو نه مخکې چې چا د غنیمت مال اخیستو ابتدا کړې وه هغه حضرت حسن بن علي وو. هغوی عرض وکړو چې یا امیرالمؤمنین کوم مال چې خدای پاک مسلمانانو له ورکړی دی په دې کې زما حق ماله راکئ. نو حضرت عمر هغوی ته وویل چې حضرت عمر ډېر په ورته ووایي چې ډېر په خوشحالۍ او په عزت او هغوی له 1000 درهمه ورکولو حکم وفرمایلو. بیا حسن لاړه او حسین بن علي د هغوی طرف ته ورمخکې شو، دا یې عرض وکړو چې امیرالمؤمنین کوم مال چې خدای پاک مسلمانانو له ورکړی دی دې نه زما حق ماله راکئ. نو حضرت عمر هغوی ته وویل چې ډېر په خوشحالۍ او ډېر په عزت هغوی له هم 1000 درهم ورکولو حکم ورکو. او بیا د هغې خپل زوی یعنې د حضرت عمر زوی عبدالله بن عمر د هغې طرف ته ورمخکې شو، عرض یې وکړو چې امیرالمؤمنین کوم مال چې خدای پاک مسلمانانو له ورکړی دی په دې کې ماله زما حق راکئ. نو حضرت عمر هغې ته ووایي چې ډېرې په خوشحالۍ او په عزت او ورله 1500 درهم ورکولو حکم وفرمایل. نو حضرت عبدالله بن عمر ووایي چې امیرالمؤمنین زه یو طاقتور سړی یم چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم مخې ته به مې توره چلوله او حسن او حسین هغه وخت ماشومان وو چې د مدینې په کوڅو کې به ګرځېده. هغوی دواړو له خو تاسو 1000 درهم ورکوه، ما له هم 1500. نو هغوی وفرمیل چې او ورشه مخکې ما له یو داسې پلار راته وښیه لکه څنګه چې د دغه دواړو پلار دی او داسې مور راته وښیه چې د دغه دواړو د مور په شان دې وي، او نیکه چې د دې د نیکه په شان دی وي، او نیا چې د دې د نیا په شان دی وي، او تره چې د دې د تره په شان دی وي، او ماما چې د دې د ماما په شان دی وي، او ترور چې د دوی د ترور په شان دی وي، او یقینا به چې ته به ما ته هېڅوک هم داسې ونه ښودلی شي. ابو جعفر نه روایت دی چې حضرت عمر چې کله اراده وکړه چې د خلکو وظیفې مقررې کړي او د هغوی رایه د ټولو خلکو د رایې نه بهتره وه، نو خلکو عرض کړو چې تاسو د خپل ذات نه شروع کړئ. نو هغوی فرمیل چې نه، او بیا هغوی د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم د ټولو نه جوخت خپلوان وو د هغې نه یې شروع کړې وه، او د حضرت عباس او د حضرت علي حصه هغوی مخکې مقرره کړې وه. حضرت عمر بن خطاب به د حضرت امام حسن او د امام حسین عزت کولو او هغوی به سورول، هغوی له به ډېر څه ورکول لکه څنګه چې د هغې پلار له ورکول. او یو ځل د یمن نه د جوړې راغلې وې د کپړو نه، هغوی د صحابهو په زمانو کې هغه تقسیمې کې او دا یې فرمایلي چې د دې دغه دواړو قابل په دې کې هېڅ څیز هم نشته. او بیا هغوی د یمن نایب ته پیغام لېږلی و، نو هغه د دوی دواړو د درجې مطابق کې بیا د دوی له جامې راستولې وې. نو دا ذکر حضور فرمایي چې آینده به هم رواني، دا وخت به زه د مرحومینو ذکر کول غواړم او بیا وروسته به د لمونځ نه پس د دې جنازې هم کوو. وړومبی ذکر دی د سهیله محبوب صاحبې چې د فیض احمد ګجراتي درویش مرحوم صاحب اهلیه وه، ناظر بیت المال دي،
او سهیل صاحب د 90 کالو په عمر کې وفات شوی د انا لله و انا الیه راجعون. دی د خدای پاک په فضل موسی وو. دی د بهار یو تعلیم یافته کورنۍ سره تعلق لرلو. د دوی پلار احمدي نه و، خو د دوی مور د خپل د پلار د بیعت نه پس په خپله مطالعه کړې وه او احمدیت کې شامله شوې وه. 3 کالو پورې د خپل خاوند د بېروخۍ ډېر تکلیف دوی زغملی و، خو په احمدیت باندې دوی ټینګ ولاړ وو. او د دې خاوند خو احمدي نه شو بیا وروستو، خو مخالفت یې بیا پرېښی و او د لوڼو رشتې هم د دوی په احمدي کورونو کې شوې وې. دغه شان د سهیلې صاحبې رشته هم په احمدیانو کې شوې وه. په کال 1958 کې د مرحومې مور په لومړي ځل قادیان ته راغلې وه د خپلې لور سهیله محبوب سره. او سهیله محبوب وه چې د قادیان د کلی د دوی ډېر زیات خوښ شو او بیا دوی دعاګانې کولې چې څه طریقې سره په قادیان کې دوی آباد شي. خو بهرحال دوی بیا ژوند وقف کو او دې لپاره هغه وخت ناظر خدمت درویشان و حضرت مرزا بشیر احمد صاحب. نو هغوی د ژوند وقف کولو خط په جواب کې هغې ته لیکلي وو چې زه ستاسو د وقف نه خبر شوی یم او ستاسو دا اقدام ډېر د قدر قابل دی. او د وقف ماتحت ستاسو لومړی فرض دی چې د دین علم زده کړئ او خپل اعمال د اسلام او د احمدیت مطابق کړئ چې بهترینه نمونه قایمه شي. نو په کال 1964 کې دی بهرحال وقف شو. بیا د دې وادو په دغه کال کې د چودھری عبدالله صاحب درویش سره شوی، هغې نه یوه لور پیدا شوې، خو څه موده پسته دوی ترمنځ بیا د دې علیحدګي وشوه او بیا د دې دویم واده شوی و چودھری فیض احمد صاحب ګجراتي درویش سره او یو زوی ترې پیدا شو، خو هغه په وړوکوالي کې وفات شو. خدای بخښلي ته تر ریټایرمنټ پورې تقریبا 13 کالو پورې د نصرت ګرلز های سکول قادیان کې د هیډ مسټرس په طور باندې خدمت موقع ملاوه شوې وه. بل ذکر دی د راجا خورشید احمد منیر صاحب د سلسلې مربي و. نن سبا په اسټرالیا کې هلته دوی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دوی موسی وو او تر اوږدې مودې پورې پاکستان او د آزاد کشمیر مختلفو علاقو کې د سلسلې د مربي په طور باندې دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. یو بهادر مربي وو او په آزاد کشمیر کې د خدمت د دوران دوی ته ډېر د مخالفت سره دوی مخ شوي وو. د کال 1984 چې کوم ډېر ګران حالات وو د هغې تر وخت هغه دوران هم دوی ډېر په بهادرۍ د مخالفت سره دوی مقابله کړې وه. او حضرت خلیفة المسیح ثالث د یو اجلاس دوران کې د دې باره کې فرمایلي وو چې هلته زموږ یو بهادر مربي دی. د بهادر مربي لقب دوی له ورکړی وو. او راجا خورشید احمد منیر صاحب پر راولپنډۍ کې خپل یو کور هم جومات لاتیه کړی وو او خلیفة المسیح رابع بیا په خپله زمانه کې دا قبول کړی وه، د دې دا عطیه قبوله کړې وه. راجا صاحب د هندوستان تقسیم نه پس احمد نګر ته کډه وړې وه چېرته چې جامع احمدیه جوړه شوې وه. بیا دې هلته سبق ویلو او د اخراجات پوره کولو لپاره په یو وړې شانې کمرې کې دوی دکان کولاو کړی وو. او بیا په کال 1948 کې دوی په فرقان بټالین کې شامل شوي وو او په 1949 کې د مولوي فاضل امتحان دوی پاس کړی وو او د جامعې د شاهد لومړي کلاس امتحان دوی پاس کړی او بیا د سلسلې د مربي په حیثیت کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې او په کشمیر کې دوی دیني خدمات ترسره کړي وو. او بیا په کال 1994 کې د دوی په کور حمله شوې وه، خو ډېر په بهادرۍ دوی مقابله کړې وه او خلک چې راغونډ شوي وو نو دوی باندې چې کاڼي ویشته نو زخمي شوي وو، خو بهرحال د کور ټول خلک محفوظه وو. او دوی همیشه د ثابت قدمۍ تلقین کولو. دا به فرمایل چې د خدای جوماتونو باندې داسې ابتلاونه راځي او داسې امتحانونه راځي او په دغه حالاتو کې دوی ډېر په جرئت باندې د جوماتونو دورې کولې او د خلکو کورونو ته به تلل. او ډېر ځل داسې شوي دي چې د دې د دورې په وخت کې به چېرته به چې دوی به د جومات خلکو سره ملاوېدلو تله نو خلکو به دوی راونیوه او وهل به یې، خو دوی چېرته ګیله نه وه کړې. د دوی 4 زامن او 4 لوڼې دي. نن سبا دوی په اسټرالیا کې وو، هملته دوی وفات شوي دي. بل ذکر دی د ضمیر احمد ندیم صاحب چې د
50 کال عمر کې دوی وفات شوي دي. ان لله و ان الیه راجعون. دوی ته د کینسر تکلیف و. د دوی غور نیکه رحیم بخش صاحب د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي و. د هغې په ذریعه په کال 1899 کې د دوی خاندان کې احمدیت راغلی و. او کله چې د دوی غور نیکه اورېدلي و چې امام مهدي راغلی دی، نو هغې خپل کلی شکارپور ماچیان د ګورداسپور ضلع کلی و. هلته نه هغې د قادیان جلسې کې شاملېدو له تللي وو، بیعت کړی و دوی. او بیا یو خپلوان ته یې ویلي وو، مهرالدین صاحب ته، هغوی بیا لاړل، هغوی هم بیعت کړی و. او بیا د هغې په تبلیغ باندې تقریبا ټول کلی احمدي شوی و. ضمیر صاحب د جامعه پاس کولو نه پس ته د اصلاح و ارشاد مقامي د اصلاح و ارشاد مقامي شعبه کې څه موده میدان عمل کې کار کړی دی. او بیا په د منصوبه بندۍ کمیټه په دفتر کې د دوی تقرري شوې وه. او بیا دوی ته په نظارت اصلاح و ارشاد مرکزیه کې د خدمت توفیق ملاو شوی و. د کال 2015 نه تر وفاته پورې دوی د ناظر وصیت شعبه استقبالیه معاون وو. خدای پاک دوی له یو زوی یو لور ورکړې وه. د دوی زوی مربي دی. تعلقات جوړول هم دوی له ډېر ښه ورتله. ډېر ښه لوبغاړي وو د باسکټبال. او د دې په وجه به تعلقاتو دې جوړېدو. بیا به دا تعلقات دوی د جومات لپاره هم استعمالول. خاده به یې ترېنه پورته کوله جومات لپاره. تهجد ګزاره وو. په خدای پاک باندې توکل د دوی ډېر زیات و. ګرانه کې به فوراً دوی 2 رکعته نفل کول. او وخت خلیفه ته د خط لیکلو عادت هم و د دوی. خدای پاک په فضل د دې دعاګانې او نفلونه به خدای پاک قبلول هم. بل ذکر دی د عیسی موقي تلیمه صاحب د تنزانیه. دی 13 ورځو کې وفات شوی دی. ان لله و ان الیه راجعون. عیسائی کورنۍ کې دی پیدا شوی وو. او د 19 کالو عمر کې د ګیر چاپېر ماحول په وجه مذهبي خبرو کې د دوی دلچسپي پیدا شوې وه. د اسلام قبلولو سعادت دوی ترلاسه کړی و. او یو څو کاله پسته د جومات د عقایدو نه دوی معرفي شو. او د تحقیق نه پسته په کال 1992 کې دوی بیعت وکړو، جومات احمدیه کې شامل شو. د بیعت نه پسته دې کې یوه ډېره پاکیزه تبدیلي پیدا شوې وه چې دوی کوم جغد خلک وو هغوی ته به واضح محسوسوله. او د دې دا پاکه تبدیلي چې وکړه د دې اهلیه، نو هغوی هم بیا بیعت وکړو. او د بیعت نه پسته دوی خپل دیني علم زیاتولو لپاره ډېر محنت کړی و. او د کار دوران هم د تبلیغ موقع به دوی د لاس تلو ته نه پرېښوده. د چندو ورکولو کې به دوی همیشه ډېر مخکې وو. او ډېر ځل د دې اظهار دوی کړی دی چې د خدای پاک په لاره کې خرڅ کولو باندې په کاروبار او په مال کې برکت راځي. کاروبار د دوی ډېر ښه اخلاق دی لرلو، عجیز مزاج او واقفیني زندگی. او د جوماتي عهدهدارانو او کارکوونکو سره ډېر د عزت سلوک دی کولو. موسی و. په غم ځپلو کې 2 ښځې او 10 ماشومان شامل دي. او امیر مشنري انچارج تنزانیه لیکي چې دوی د دارالسلام مقامي صدر مقرر کړی شوي وو. د دې په طبیعت کې سادګي نمایانه وه. د دې په وجه به د خلکو زړونو کې به دوی ورکوز شو. او خاموش خدمت کوونکي دوی زبرګو. او بیا نایب امیر تنزانیه دوی مقرر شوي وو. ډېر په دا کار هم دوی ډېر په اعلی رنګ کې په دغه عهده هم دوی خپل خدمات ترسره کړي دي. او ډېر صاحب الرأی مشر وو. همیشه د جومات د نظام د عزت او د وقار خیال به دوی ساتلو. احمدیانو ته به دوی تلقین کولو چې یو بل سره په روادارۍ سلوک دې کوي. او د خلافت سره د وابستګي لري. او د جوماتي کارکوونکو ذاتي ضرورتونو به دوی خیال ساتلو. او هر ممکن تعاون کوشش به دوی کولو. او چې کله به سهار راتله دفتر ته کار له،
نو هغوی کارکوونکي به یې په ګاډي کې راوستي چې د دوی وخت ضایع نه شي او خپل کور کې دوی یې کمره جوړه کړې وه د نماز سنټر په طور چېرته به چې لمونځونه کېده او د موسیانو د جایداد حصې د اداګۍ لپاره چې کله دې ته تحریک وکړی شو نو دوی خپل د دوو قیمتي جایدادونو تشخیص کړی و حصه جایداد دوی ورکړی و بل ذکر دی د مکرم شیخ مبشر احمد صاحب چې سوپروایزر د نظامت تعمیرات قادیان او د شیخ اسرار احمد صاحب کیرنګ بریټیشه انډیا د دې زوی وو او دی هم تیر ورځو کې وفات شوي دي د کرونا په وجه 33 کاله د دې عمر انا لله و انا الیه راجعون دوی پیدایشي احمدي وو پخواني احمدي خاندانونو د دې خاندان پخواني احمدي خاندانونو کې شامل وو او ډېر با اخلاقه مزګزاره او د دین خدمت لپاره تیار هر وخت تیار د سلسلې خادم وو د وړوکوالي راسې جومات سره د دې خاص تعلق وو د اتو کالو راسې دوی د نظامت تعمیرات قادیان کې ډېر په خوش اسلوبۍ د سوپروایزر په طور باندې خدمات ترسره کول ډېر په سنجیدګۍ کار به دوی کولو زړورتیا کې به خپل کار ته کته او په غم ځپلو کې د کونډې نه علاوه مور پلار دوه وروڼه او یو خور شامل دي بل ذکر دی د مکرم صاحب علي شاهد صاحب چې په سیډني کې دی وفات شوي دي انا لله و انا الیه راجعون د خدای پاک په فضل موسی وو د مور له طرفه دی د مور د خاندان له طرفه د دې چې کوم د مسیح اسلام صحابیان وو حضرت چودھری محمد علي صاحب او چودھری ګامر خان صاحب دا د دې نوسیو د دې نیکه او غرونیکه وو او د دې رور حیدر علي ظفر صاحب د سلسلې مربي دی په جرمني کې او نایب امیر دی نن سبا دوی وایي چې په کال 1961 کې دوی مټرک کړی او په حیدرآباد کې دوی نوکر شوي او دې نه پس ته زموږ دوه وروڼو تعلیم خرچه به دوی کوله او د مور پلار خدمت هم دوی ډېر په بېلوسه کړی دی او ډېر ښه اخلاق لرلو ښه نرمګو عاجز انسان و ماشومانو سره په مینه او په زلمو سره د مینې سلوک دوی کولو د جومات نظام او خلافت سره بې انتها د مینې او د اطاعت تعلق همیشه به خپلو ماشومانو ته به هم د خلافت سره د مینې او د اطاعت درس ورکولو د عهدهدارانو به ډېر عزت کولو او د یو عهدهدار خلاف هم چېرته څه خبره نه اورېده ډېر دعاګو انسان و د تهجد لمونځ به دوی کولو لمونځونه به ښه ښکلي دي کولو کله چې دوی په پاکستان کې وو نو د سیکرټري مال او د سیکرټري وفق جدید په طور د خدمت توفیق دوی ته ملاو شوی و او بیا په میرپور خاص کې خلق المسیح رابع دوی د جومات صدر مقرر کړي وو او د امارت تر قیامه پورې دوی هلته صدر جومات وو د ډاکټر عبدالمنان صدیقي صاحب د شهادت نه پس د امیر مقامي او د امیر ضلع په طور باندې د خدمت توفیق دوی ته ملاو شوی وو او بیا استرالیا تر روانېدو پورې دوی هلته د میرپور خاص امیر ضلع وو په ځلي تنظیمونو کې هم دوی ته ډېر د خدمت توفیق ملاو شوی دی او استرالیا د تلو پورې دوی هلته همدغه شان په استرالیا کې د قضا بورډ ممبر وو دوی او نایب صدر اول انصار الله وو او په جومات کې تر 2014 پورې دوی د سیکرټري رشتیانات په طور باندې دوی کار کړی دی د دې دوه زامن هم د دوی په ژوند کې وفات شوي او ډېر په صبر دوی د صدمې زغملې وې بهرحال په غم ځپلو کې د اهلیې نه علاوه د دوی 4 زامن دي بل ذکر دی د مکرم مسعود احمد حیات صاحب چې د رشید احمد حیات صاحب زوی وو د 80 کالو په عمر کې وفات شوی دی انا لله و انا الیه راجعون د دې په خاندان کې هم احمدیت د دې د نیکه حضرت بابو عمر حیات صاحب چې چودھری پیر بخش صاحب زوی وو دغه په ذریعہ راغلی وو عمر حیات رضی الله تعالی عنہ د 14 کالو په عمر کې په کال 1398 کې بیعت کړی وو په سلسله احمدیه کې داخل شوی وو مخکې د فوج نوکري کوله بیا کینیا ته لاړو او مسعود حیات صاحب په کال 1928 کې انګلستان ته راغلی وو بیا همدلته دوی مستقل رهایش خپل کړی وو د کینیا نه دلته راغلی وو ډېر نفیس طبیعت دی لرلو د لمونځو د روژې پابنده وو خوش اخلاقه وو
مېلمه دوست و شفیق انسان و 2 ځله د حج کولو توفیق دوی ته ملاو شوی دی. د حضرت خلیفة المسیح رابع سره د مختلفو ملکونو دورو کې دوی د ډرایوینګ د سکیورټي د خدمات تر سره کولو دوی ته توفیق ملاو شوی دی. کال 1983 کې چې کله بیت الاحد د اودم سټو جومات چې کوم اخیستلی شوی و، نو دې کې د ټولو نه زیاته برخه دوی او د دوی اهلیه ته رعایت صاحبې ورکړې وه. خدای پاک مالي لحاظ سره دوی باندې خاص فضل کړی و او د دغه مال ډېره برخه به دوی د خدای پاک په لاره کې خرج کوله. کله چې د ریډ برج ایسټ لندن جومات بیل شو، نو دغه جومات سره خپل د مونځ ځای نه و، او چې کله د دې خبر شو نو دوی خپل کور یوه برخه جومات له وقف کړې وه، چېرته چې تر 3 کالو پورې د جومات سنټر قایم و او د جومات مختلف کارونه به هملته کېده. د دې 2 زامن دي. د دې لومړی اهلیه وفات شوې ده او دویمه اهلیه د دې او 2 زامن دي. خدای پاک د دغو ټولو مرحومینو سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی نسلونه دې هم ابدیت سره تړلي وساتي او د دغو مشرانو دعاګانې د را روانو نسلونو په هکله قبولې کړي. حضرت فرمایي چې د لمونځ نه پس لکه څنګه چې ما ویلي وو د دې جنازې به کوو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.